بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما رب اشرح لي صدري. موږ دا ویلو چې د هر مصدر نه دول سيزه او مشتقي اول شپږ اسماء او شپږ افعال بیا په اسماء کې دوی چې یو پکې صيغه مبالغه سي واره نو موږ د اسم فاعل اسم مفعول او صفت مشبه داغي تعریفات داغي گردانونه او داغي مکمل خبره تر وکړه دا تاسو ته یاد شو کنه. اوس نن سبق کې موږ اسم تفضیل وایو څلورم نمبر اسم تفضیل دی. ما دا فکر دی تفضیل ویلې کې غوروالی تا د چا چې غورواله بیانې ته مفضل وای او بچا باندې چې غورواله بیانې ته مفضل علیه وای څه ورته وای لکه زه مې دا مصطفی ډیر زیات خره د بلال نه نو اسماعیل مصطفی ډیر زیات خره د بلال نه ما غورواله بیان وکړه ها نو مصطفی په کې شری مفضل او د بلال جنده په کې شری الله اکبر من كل شيء الله پاک د هر چیز نه لوی دی نو الله پاک په کې سره مفضل او د هر چیز جنده په کې شری او تفضیل څه ته ویل کېږي غورواله او په اصطلاح کې فعل اسم تفضیل هر هغه اسم ته ویل کېږي چې د فعل مضارع معلوم نه مشتق وي او د پاره چې په اساس باندې دلالت وکړي چې معنی مصدری پای کې په نسبت د نورو زیاته مندري کېږي چې معنی مصدری پای کې په نسبت د نورو زیاته مندري کېږي نسبت د نورو په ملحوظ دي او ورسته ان شاء الله په صيغه مبالغه ده نو په صيغه مبالغه کې معنی مصدری زیاته مندري کېږي او نسبت په غیر ته نه ملحوظ الګ کتاب بن کې نسبت په غیر ته نه ملحوظ لکه زما دا زید ډیر زیات وهم کړي دا عمر نه معنی مصدری په کې دا وحالو دا معنی په کې زیاته مونږ لګيږي خو په نسبت ته نور باندې لکه پوښتنه باندې او زمه زید بهتر سو هم کړي زیات وهم کې بهتر سو هم نه بهتر سو دا صيغه مبالغه ده په کې نسبت غیر ته ملحوظ نه ده نو په اسم تفضیل کې د نسبت غیر ته ملحوظ وي مطلب دا دی چې د نور په نسبت باندې په معنی مصدری زیات وي د نور په نسبت په معنی مصدری زیات وي پوښوي مخکې لکه موږ چې څنګه اسم مفاعل وي اسم مفعول وي نو موږ د هغې د جوړښت طریقه موږ چې اسم فاعل چې موږ د ثلاثي مجرد جوړو د فاعل په ځای باندې راځي چې غیر ثلاثي مجرد نه راځو نو دا دغه باب د فعل مضارع معلوم په ځای باندې راځي کنه او اسم مفعول کې موږ ویلو چې د ثلاثي مجرد د مفعول په ځای باندې راځي او غیر ثلاثي مجرد جوړو د مضارع مجهول په ځای باندې راځي اسم تفضیل صرف او صرف د ثلاثي مجرد نه راځي د غیر ثلاثي مجرد نه راځي پوه شئ اسم تفضیل صرف د څه نه راځي او په ثلاثي مجردو کې هم دا غي ثلاثي مجرد ناراضي چې بای کې د لون او د عیب معنی نه وي یان د رنگ معنی پکې نه وي او لون رنگ ته رنگ ته او دغه پکې هم نه وي د عیب ولا معنی پکې هم نه وي لکه زمه اسود معنی ډېر زیات تور نو اسود دا اوس د اسم تفضیل څنګه نشي کېږي اگر چې د افعال په د معنی راغله ده د اسم تفضیل په د معنی راغله ده ځکه چې په دې کې توروالی ولا معنی ده نو چې کله اسم تفضیل چې لري اسم تفضیل دا د ثلاثي مجرد ناراضي د اسم تفضیل د مذکر صيغه د افعال په ځای نه دي د مذکر صيغه د څه په ځای نه دي او د مؤنث صيغه د فعلا په ځای باندې راځي څه په ځای باندې فعلا افعل او سو فعلا او د غیر ثلاثي مجرد نه اسم تفضیل ناراضي او په ثلاثي مجردو کې هم دا هغه بابونه چې بای کې د لون یا د عیب معنی یا د رنگ معنی بګي یا بګي د عیب معنی نو باغی کې هم اسم تفضیل ناراضي کبدی کې د اسم تفضیل وزن نه غي یا د افعال وزن نه غي نو دا صفت مشبہه سبې ده لکه د اسودو معنی تک تور کنه تور نو دغه ولړ لم تور دی کنه سم تور دی صفت مشبہه په اوزان کې من افعال ویلو کنه واځي لکه احمر یا لکه اعور واکه سوي چې یو سترګې کار نه کوي په یو سترګې باندې یا لکه اعمى اړون ته ویل کېږي اعمى اړون ته ویل کېږي اسمم شوم بک مجھے اسمم دغه عیب ولا معنی ده نو چې بګمو کې عیب ولا معنی وي او بګمو کې دا ولا معنی دا لون ولا معنی نو دا غي اسم تفضیل ناراضي اسم تفضیل د مذکر د سبب نه راځي د افعال او مؤنث سبب نه راځي د فعلا په ځای باندې راځي په دې باندې پوه شئ تاسو ها
مذکر د څه په وزن راځي افعل او مؤنث او اسم تفضیل د غیر ثلاثي مجرد نه راځي او په ثلاثي مجرد کې هم دا نه راځي د غیر ثلاثي مجرد نه ول نه راځي. تاسو ان شاء الله بیا غټو کتابونو کې بیا دی وجه وایي چې د اسم تفضیل لپاره اوزان مقرر دي. د اسم تفضیل لپاره یو افعال دی او بل څه نو چې کله غیر ثلاثي مجرد وي د درې حروفونو پکې سیوای نو یا کته دي دا حروف کټ کې او دا وزن ته جوړه نو حروف کټ کول غیر اصل دي. هغه ته چې نه حروف دې نه کټ کوما نو د افعال وزن دې ناراضي لکه ته اوس یستخرج دې ته سو کوه راکړي دې نه مال اسم تفضیل لوکا نو اسم تفضیل خو د څه په وزن راځي د افعال په وزن راځي کنه نو کته چې لکه په دې کې دا حروف نه کټ کوما او د افعال وزن نه ولم نه شرات لیدې چې دا ټول حروف پکې راشي. افعل مطلب دا دی چې د فا په ځای باندې وفا کلمه راشي د عین په ځای باندې عین کلمه راشي لکه ضربا یضربو د یضربو نه بس جوړ شي اضربو نو اضربو افعل په وزن باندې او دا يسمعون اسمعوا دا يكرمون په څه باندې او دا غیر ثلاثي مجرد نه کته دي حروف ته نه کټ کې نو افعال وزن ته ناراضي اګه حروف ته کټ کې نو بیا به دا راشي خدا خلاف اصل نه پوه شئ نو دا غیر ثلاثي مجرد نه هم ناراضي او هغه ثلاثي مجرد نه چې پای کې د لون او د عین معنی راغی نه وته چې نه ما خو لکه ګولې نه دي خوړلې دي ډېر عمر چنجو ګولې مې دي خوړلې او د به راولم د غیر ثلاثي مجرد نه به عمر ولما او د لون او د عین معنی نه به هم راولم نو مون خو بیا علاج کو خلکو لا نو وای چې ته به دې سلوګي بیا کنه چې لکه دا مصدر به منصوب کې مصدر به سو کې او د دې نه مکه به اشد یا اکثر ټکه بولګي لکه دا یستخرج ده د دې یستخرج نه راځي وته دې چې اجازه راولم نو یو خو ولا مصدر به منصوب کې استخراجا بولګي ا د دې نه مکه به اشد ټکه ولګي نو بیا معنی شي اشد استخراجا ډېر زیات سخت د وتلو په اعتبار سره او اکثر استخراجا ډېر زیات کا سخت ډېر زیات د وتلو په اعتبار سره یا لګته کرومه یکرو دا اکرم یکرم ده هم د یکرمون نه راځي وته یا راځي راولما نو اکرامن بولې کې او مکه به سو اکثر اکرامن یا پلان کې ډېر زیات اکرام کوم کېله د ثلاثي مجرد ناراضي د څه په وزن راځي د افعال په وزن د څه په وزن باندې او په ثلاثي مجرد کې هغه ثلاثي مجرد نه چې بګي د لون او د عین معنی وکته چې را د لون او د عین معنی نظر ولم لکه دا اعور ده کنه ها نو دا به اشد اعوارا اشد اعوارا اشد اعماء پوه شو به معنی کته چې زرا ولما نو دا مصدر منصوب نو وقت بس ولګي وګورئ دیتا وہ اسم تفضیل وہ اسم مشتق ہے جسے فعل مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے تاکہ اس شخص یا چیز کو بتائے کہ بہاغ سڑے یا ہاغ چیز وخی کہ جو معنی مصدری دوسری جس میں معنی مصدری دوسری کی بنسبت زیادہ ہو جو معنی مصدری پر کی بنسبت دنور سوی لگا زید اعلم من خالد زید خالد کی بنسبت زیادہ جانے والا ہے یعنی تو زید پوہ رہے وہ صرف دا خالد نہ دے زید پوہ دے رٹو لخوا کو نزیاد نہ پوہ اسم تفضیل کا وزن ثلاثی مجرد کے ابواب میں اسم تفضیل کے مذکر افعالوں کے وزن پر دا افعالوں پر وزن معنی راضی اور مؤنث فعلا کے وزن پاتا ہے. ثلاثی مجرد کے رنگ اور عیب کا معنی بتانے والے ابواب اسم تفضیل سے استعمال نہیں ہوتا. اسم تفضیل لري نہیں استعمالی کی وہ کچرتا دا لون او دا عیب معنی پکې وا او اسم تفضیل وزن ناغله افعالو راغله نو مسو چې دا څه ده دا صفت مشبہہ سره. اسی طرح غیر ثلاثی مجرد سے بھی اسم تفضیل استعمال نہیں ہوتا. پیدا غیر ثلاثی مجرد میں اسم تفضیل نہیں استعمالی گی ځکه کدا اسم تفضیل تر غیر ثلاثی مجرد استعمال ہے نیابت حروف کټ کې او یا د موجوده شکل نه راولې موجوده شکل نه افعالونه جوړیږي او حروف کټ کې نو را بشي خو بیا غیر اصل دي. اگر ان ابواب میں ویدالون او عیب والا معنی یا دا والا غیر ثلاثی مجرد والا معنی اگر ان ابواب میں اسم تفضیل کا معنی مطلوب ہو تو اس باب کے مصدر سے پہلے اشد یا اکثر جیسے الفاظ لگاتے ہیں جیسے اشد الورد اشد حمرة من الرمان چې دا ګلاب دا ډیر زیات سور دی دا انار نه او زید اکثر اکرام من خالد ډیر زیات اکرام والا د خالد نه پوه شو به باندې ها وزدری گردان منغو نو د اسم تفضیل مذکر گردان اولنې څنګه څه شه
انصرو ما ته وګورئ موږ وی چې دا ثلاثي مجرد نه دغه په ځان باندې جوړو مکنه دا افعالو په ځان باندې جوړو ما نه الاولنی څنګه به صحیح انصرو سبي انصرو دا سبا ځان باندې او دا څه غلا واحد مذکر واحد مذکر ولې تسنیه جوړو ما په طریقه لن راځي الف او سره ولکم سوال کوم الف او دلته دا زما عربي په وس کې په اخره کې بنون عربي لګم نو انصارانه څه غلا تسنیه مذکر حالت رفعی او انصارین تسنیه مذکر حالت نسبی او جری انصر او انصارانه انصارین د جمع څخه جوړوم په طریقه نه راځي واو بولګه او نون په باغ انصرونا انصارینا څه غیري جمع مذکر سالم حالت رفعی او حالت نسبی او جری او بیا اناصرو څه جګړه جمع منتهى الجموع جمع منتهى الجموع طریقې سره انصرونه چې اناصر جوړه او نه دوه حروف مفتوح کړل دریم ځای الف علامه راوسته روس دوه حرفونه پاتې دی ولې مکسور کو پوه شئ اناصرو ایو څنګه په تصغیر دی یار نه لیکلې نو په کولی کو اونې اسکرون پوه شئ نو څه څه شولې انصر انصران انصرین انصرون انصرین اناصر اونې اسکرون انصر انصران انصرین انصرون انصرین اناصر اونې اسکرون پوه شئ ازربو ازربان ازربین ازربون ازربین ازاربو وزیربون پوه شئ په معنی ها و درینه مؤنث جوړو ما نو یې لولې څنګه فعلا په ځای باندې نصرا سبي نصرا درې تسنیه جوړو په اخر کې وسره الف بوله کومه نصرا یعنی څه څه دي تسنیه مؤنث حالت رفع ولا نسبی جری او نصرایات نصرا یاد دا څه څنګه د جمع مؤنث سالم څنګه او نصورون دا څه څنګه جمع مؤنث مکسر جمع مؤنث او د اسم تصغیر څنګه نصيرا واحد مؤنث مصغر او بل واحد مذکر مصغر ونیزر وصل لیکل غواړي ها پوه شو دې معنی ها نو ګردان د متدا شوې انصر انصران انصرین انصرون انصرین اناصر انیصرون نصرا نصرایان نصرایات نصر نصيرا اضرب اضربان اضربین اضربون اضربین ازارب ازیربون ضربا ضربیان ضربیات ضرب ضریبا اکرم اکرمان اکرمین اکرمون اکرمین اکارم اکیرمون كرمة يعني كرميات كرام كريمة وافتحوا فتحة يعني فتحيات فتح فتيحة یاد بشیرا وس معنا لا درجمه نو انصرو مدد ډیر زیات مدد کوونکې یو سړی نو انصرانه مدد کوونکی دو سړي ډیر زیات مدد کوونکی دو سړي او انصرونا ډیر زیات سړي مدد کوونکی زیات مدد کوونکی اناصرو ډیر زیات مدد کوونکی سړي او انیصرون مدد ډیر زیات مدد کوونکی ورکوټه اون تک سړی ورکوټه سړی ها نصرا زیات مدد کوونکی وقته نصرا یعنی وزری زمانت پسنگ کومه فاطمه نصرا من زینب فاطمه زیات مدد کوونکی دا د زینب نو پوه شئ زه اوس مې په عربي کې تاسو ته عربي مې زید و خالد اضربان من عمرو وبکر زید او خالد زیات وونکي لري په نسبت ته چا باندې عمر او بکر باندې یاد بشي ها گردان څنګه شو یو ملګری و یو انصرو پچا انصرو انصران انصرین انیصرون
ها نصرين نصريات نصيرا. د الخروج مصدر نه ویل غواړي، الخروج مصدر نشابه، الخروج مصدر ها القعود مصدر علي شابه 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 اقعدوا ولي وي اقعدوا قعده قعده يعني ځان جوړه قعده قعده يعني قعده يعني قعده يعني ها بلو دا السقوط مصدر لیکل بای شابه السقوط ها سكتة سكتيات سكة سكيتا جي بلو الدخول مصدر الدخول شابه شابه الدخول بل 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 كنا ادخلوا شابه ادخلينا اداخلوا زما پر یہ کتاب کې په 31 نمبر صفحه باندې 1 نمبر سوال له درې کې لست کې دي نو بلس لست کې دي نو بلسو کې بتاسو 15 ولیکي ډبل پیج راوړوي ډبل پیج راوړوي په دې کې لیکلي دي الحشر اسم تفضیل مؤنث ولیکي صرف دغه مؤنث ولیکي الکتاب اسم تفضیل مذکر الدخول سے اسم تفضیل مؤنث ہو یعنی بری کې چې اسم تفضیل څومره هم سګيري کنه دا لیکل غواړي اسانه خبره ده 5 نمبر سوال کې په 5 نمبر سوال کې لکه 15 مخ کې لیکل غواړي او یا د 5 نمبر سوال پرې کې چې کوم کې اسم تفضیل لیکل لري دونه نه دي 15 شپږ پکې دي نو